أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نننی درس کی انشاءاللہ العزیز سورت بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 2 آیات نمبر 17 18 19 درے آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. ماقبل سره ربط او مناسبت نو ماقبل سره ربط او مناسبت دا دی چې دینه مخکې آیات کې تیر شول. الله جل جلاله یې مونږ یو قوم له هغې پورې سزا چې دی نو هغه نه ورکو تر څو چې مونږ دوی ته خپل پیغمبر خپل قاصد رسول نه یې لیږلی. اوس دې آیات کې الله جل جلاله فرمایي چې کله مونږ یو قوم ته خپل پیغمبر ولیږو او خپل قاصد رسول ورته ولیږو او دوی بیا چې دی نو هغه خبره ونه مني او د هغې کې نافرماني وکړي نو بیا دغه قومونه چې دی نو هغه مونږ هلاک کوو. نو اوس دلته الله وایي وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح، د حضرت نوح علیه السلام نه وروسته څومره ډېر کلي څومره ډېر خلک قومونه چې دی نو هغه مونږ هلاک کړي دي. نو اوس دغه قومونه الله رب العزت چې دی نو هغه ولې هلاک کول؟ حالانکې دا ټول هر شی د الله مخلوق دی او الله جل جلاله په خپل مخلوق باندې خفه کیږي هم. صحیح چې نو هغه مسلم کا روایت دی، د هغې مفهوم دا دی. ترمذي کې هم دغه چې نو هغه روایت راغلی دی چې الله جل جلاله چې نو هغه د بني اسرائیلو د مخکې دور یو ښځه هغه د سپي د وجې نه چې نو هغه د پیشو د وجې نه چې نو هغه جهنم ته داخله کړله چې د هغې یو پیشو نو هغه ځان سره ساتلې وه، بنده کړې وه، نه یې پرېښوده چې هغه ځان له پخپله څه خوراک څښاک وکړي او نه وله دې ورکول. نو چې دغه نه ورکول سره د هغې د عبادت الله پاک چې نو هغه جهنم ته داخله کړه. وجه دا وه چې د خدای د مخلوق سره زیاتې کړو. نو چې الله رب العزت په خپل مخلوق دومره خفه کېږي نو بیا الله رب العزت چې نو دا دومره قومونه تباه کول ولي؟ نو دغه قومونه دې وجې نه تباه کول چې الله رب العزت د انسان پیدایش د خلقت دی د خپل عبادت او د خپل معرفت دپاره کړی دی او کله چې دی خپل کار پرېږدي نو بیا د الله رب العزت داسې بندیان ته نو هغه داسې مخلوق ته ضرورت نشي او د مخلوق هم دغه عادت دی. کله چې انسان د یو شیز نو هغه د خپلې فایدې د هغې یو فایدې او هغه کار کوي د دغې دپاره شي نو دی چې کله دغه فایده پرېږدي بیا وله خلک سر ورکوي ختموي. غوا خلک واخلي د پیو دپاره خو چې کله د هغه خپل پی ورکول پرېږدي نو بیا خلک کساب له ورکوي. بوټې چې نو هغه شلدالان الوچې خوبانۍ خلک چې نو هغه لګوي د فصل لپاره خو چې کله بیا د هغې وخت وځي او دغه پس بوټې بیا نور فصل نه کوي بیا خلک وهي سیزي. نو ځکه الله وی دا دومره خلک مونږ نو قریشو ته په دې کې تخفیف دی د مکې مشرکانو ته چې هغه مې هلاک کول نو تاسو هم هلاک کولی شم. ولی هغوی نافرمانی کړې وه او تاسو هم نافرمانی کوئ نو د نافرمانی په حساب دواړه یو شانتې هغه مې هم مخلوق و تاسو هم خو چې نافرمانه شو هغه مې هلاک کړل تاسو به هم هلاک کړم. لکه قوم هود، قوم صالح علیه السلام، قوم لوط علیه السلام، قوم ابراهیم علیه السلام، قوم شعیب علیه السلام، څومره چې نو هغه قومونه تیر شوي دي الله دا ټول موږ هلاک کړل. نو اهلکنا من القرون، قرون د قرن نه او قرن څه ته ویلی کېږي نو په هغې کې مخکې څو پیرې موږ ویلو. قرن 120 سال ته هم وایي، 100 سال زمانې ته هم ویلی کېږي، 80 ته هم ویلی کېږي، 40 ته هم ویلی کېږي او بعضې اسان تطبیق دا کړی چې د انسان همزولي هغه ټول چې نو هغه لاړل مړه شول ختم شول نو معلومه چې نو هغه دا شوه چې دا یو قرن چې نو هغه پوره شولو.
وکفا بربک بذنوب عباده او کافی دی ستا رب چې نو هغه په ګناهونو د بندګانو خپل باندې خبیره خبردار. الله نه چې نو هغه یو شی هم پټ نشته، الله په هر شی باندې نو هغه خبردار دی، بصیره لیدونکی او دغه شانتی الله مخې د چې نو هغه هر عمل دی. من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها. الله وی څوک چې نو هغه غواړي د دنیا چې نو هغه نعمتونه راحتونه او دې دا غواړي چې نو هغه خپل عبادت د هر څه چې نو هغه ما صرف د دقیق د پاره کوي چې ما د په الله پاک چې نو هغه دنیا راکړي، د دنیا نه ما سوا چې نو هغه بل څه مقصد نه. الله وی عجلنا له، مونږ چې نو هغه هم دغه انسان لا د دغه نعمتونه چې نو هغه په دنیا کې دغه د هر څه چې نو هغه ول زر ورکو. خو بیا د یاد ساتي چې د دې انسان د پاره په آخرت کې چې نو هغه اس هم نه، او څوک چې نو هغه آخرت غواړي د الله رب العزت نه چې نو هغه آخرت طلبګار وي، آخرت چې نو هغه غواړي نو الله جل جلاله وي مونږ دغه انسان چې نو هغه آخرت هم ورکو او د آخرت سره سره چې نو هغه دنیا ولا هم ورکوم. نو ګویا ترغیب دی چې تاسو د دنیا د پاره چې نو هغه مکیږي، لکه څنګه حدیث مبارکه کې راځي کونو ابناء الاخره، تاسو د دنیا بچی چې نو هغه ما جوړیږي، تاسو چې نو هغه د آخرت چې نو هغه بچی جوړ شي، تاسو د آخرت چې نو هغه طلبګاری کوي. نو چې کله تا د آخرت طلبګاری کوله آخرت دی غوښتو، الله جل جلاله بدل دنیا هم درکې به حسب المقدور چې سورستا مقدر کې نو هغه وي، او د دغه سره چې نو الله پاک بدله آخرت چې نو هغه هم درکې. او کچر تصرف مقصود او مقصد ته خپل صرف او صرف چې نو هغه د دنیا وګرځوله، نو د دنیا دا چې نو هغه په مقدر باندې ده، څومره چې ستا په مقدر کې وي هم عقب قدر چې نو هغه به تا ته میلاویږي، د هغې نه یو خس چې نو هغه سیوا کېدی نشي، او آخرت چې نو هغه به دې تباه شي، آخرت چې نو هغه به دې ختم شي. لکه څنګه چې مخکې سورة بقره کې چې نو هغه هم تیر شوی ولم، الله رب العزت وی چې نو هغه بعضې د دوی نه داسې خلک دي چې د هغوی چې نو هغه اخرت څه کوي، دنیا چې نو هغه غواړي، وما له فی الاخرة من خلاق. نو الله وی چې دوی صرف دنیا غواړي، د دوی لپاره به په آخرت کې چې نو هغه هیڅ حصه هم نه، دوی ته په آخرت کې چې نو هغه بیا هیڅ هم نه میلایږي. او بعضې خلک چې نو هغه دا دي چې د هغوی دنیا هم غواړي او آخرت چې نو هغه هم غواړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه، نو دوی له الله دنیا هم ورکي او آخرت نو هغه هم ورکي. نو په خپل عمل سره دنیا چې نو هغه نه غوښتل یوازې، ځکه دنیا چې نو هغه مقدر ده، دا به تا ته نو هغه ستا په مقدر کې چې څومره لیکلي هم حق به درته میلایږي. خو که چېرته تا داسې وکړل چې صرف دنیا غوښتل چې نو عادي شروع کړل، نو الله رب العزت وایي عجلنا له فیها ما نشاء. داسې هم نه ده چې تو صرف په دنیا پورې ونښتې او په خپل حل عبادت او هر څه باندې دنیا غواړې، در الله کې ده الله وی موږ وله ورکو، خو څومره لمن نرید نو هغه موږ وله ورکو عجلنا له فیها ما نشاء چې کم موږ وغواړو. لازمي نه ده چې د هر خبره دې ومنلی شي، او د چا د پاره چې وغواړو هغه لی ورکو. ډېر خلک یې هغه هر څه غواړي خو د هغوی ته هغه میلاویږي هم نه. ثم جعلنا له جهنم، او بیا موږ د ټکانه چې نو هغه جوړ کو جهنم، یصلاها مذموما مدحورا، چې دی بیا د هغې ته داخلیږي بدحاله او رټلی شوی ستړلی شوی. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، الله جل جلاله او څوک چې آخرت غواړي او د آخرت دپاره مهنت او کوشش چې نو هغه کوي، وهو مؤمن، داسې حال کې چې دی چې نو هغه مؤمن وي، فاولئک کان سعیهم مشکورا، نو بس هم د دې خلکو کوشش چې نو هغې قدرداني به کولی شي، دا به قبول شي. نو چا چې نو هغه د آخرت دپاره مهنت او کوشش وکړو، نو د دغه انسان آخرت چې نو هغه به جوړ شي او د هغې دپاره محنت کوي. نو دې وجې نه الله رب العزت نو هغه انسان د کامیابۍ دپاره، د انسان د اعمال د هغې د کامیابۍ دپاره 4 شرطونه چې دی نو هغه ذکر کړي دي، چې 4 شرطونو سره د انسان فعل، انسان سعی، د انسان عمل چې دی نو دا کامیابېدی شي. که دې کې دا 4 شرطونه نه وي، نو بیا د دغه انسان د غفیل دا کامیاب نه دی، دا عملی کامیاب نه دی، د په دې باندې څه نشي میلای دی په آخرت کې. نمبر 1 شرط نمبر 1 چې نو هغه دا دی چې تصحیح د نیت به وي.
شرط نمبر 1 تصحیح د نیت صرف او صرف دی به په دغه خپل عمل سره دی به الله رب العزت نه د اخرت اجر او ثواب چې دی نو هغه غواړي نوم نشان وغیره چې دی نو هغه دا قصې بنئ تصحیح د نیت به دی به په دغه عمل سره صرف او صرف چې دی نو هغه اخرت غواړي شرط نمبر 2 دی نو هغه د دقیق نیت دپاره تصحیح د عمل چې دی نو هغه به کوشش وي یعنی دی به عمل او کوشش وکړي صرف په ارادو چې دی نو هغه به کار نه کیږي چې دی د یو نیک عمل صرف اراده کوي او دی چې په دغه ارادې باندې به چې دی نو هغه ماته مې آخرت کې دی نو اجر او ثواب ملیږي نه صرف په اراده باندې د آخرت اجر او ثواب نشي میلای دی په دغه نیتو چې کم تاسې اولنې شرط تیر شو د دغه سره دی به عمل او کوشش چې نو هغه به هم کوي نو چې کله د عمل او کوشش کولو نو د دغه عمل چې نو هغه بیا کامیابی ته تللی شي شرط نمبر 3 دریم شرط دی نو هغه ورله دی تصحیح د عمل دی چې کم عمل کوي نو دا به د سنت طریقې چې نه نو هغه موافق وي هر عمل چې دی دغه کوي نو دغه عمل به د سنت طریقې مطابق وي که ډېر ښه عمل کوي خو دغه عمل د سنت طریقې مطابق نه ولو د په دې باندې په آخرت کې کامیابی اجر او ثواب نشي مللی لکه مثلا یو انسان صدقه کوي نو حدیث مبارکه کې راځي د الله پیغمبر فرمایي افضل الصدقه ان تشبع کبدا جائعا بهترین صدقه دادا چې ته یو اولګه کلیجه چې دی نو هغه مړه کی یو سړی یو شیز یو زناور چې دی نو هغه هم وږي او ته د هغه له خوراک ورکړې د ټولو نه بهترینه صدقه ده خو که چېرته وسو یو کس دا چې دی نو هغې کې د خپل طرف نه چې نو سنت طریقې مطابق نشي ما ووی دریم شرط ولا تصحیح د عمل دی لکه مثال په طور کې د مړی وشو په مړی پسې جمعې کوي شریعت مطابق دی دنیا شی وږي پکې ماړه شي خو په دې عمل باندې دته اجر او ثواب نه میلاویږي ولی پې نه میلاویږي نو ځکه پې نه میلاویږي چې دا وستو نو تصحیح د عمل پکې نشته سنت طریقې مطابق چې دی نو هغه نه دی نو چې کله د سنت طریقې مطابق نه دی دته پې عمل نه ثواب نه میلاویږي یا لکه اوس مثال په طور کې دې مخکې چې نو هغه موږ ویلو دغه چې نو هغه 27 رجب تیر شو روجه پې نشته د هغې څه خاص عبادت نشي اوس یو سړی پې روجه ونیوله عبادت وکړو د په هغې باندې هېڅ اجر ثواب نه میلیږي ځکه نو هغه تصحیح د عمل پکې نشتي عمل تصحیح دا ده چې دا به د سنت طریقې مطابق وي داسې ډېر شي چې نو هغه دي او څلورم چې نو هغه د تصحیح څلورم شرط چې نو هغه تصحیح د عقیدې دی یعنی ایمان به وي د الله په ذات باندې به ایمان ساتي نو که د الله په ذات ایمان وي نو د دغه عمل چې نو هغه به کامیاب وي دته به په ورځ د آخرت باندې په دې اجر او ثواب میلیږي که د الله په ذات ایمان نه او دا وړمبني درې واړه شرطونه پکې ول بیا هم دته په دې باندې په آخرت کې کامیابي چې نو آله شي میلی دی نو گویا د کامیابۍ دپاره دغه څلور چې نو هغه شرطونه شول نمبر 1 تصحیح د نیتو دویم د دقیق نیت دپاره عمل او کوشش کول او دریم تصحیح د عمل سنت مطابق چې نو هغه کول څلورم تصحیح د عقیدې ایمان د الله په ذات ساتل نو ځکه الله وی ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها او دغه مناسب بیا چې نو هغه عمل کولو وهو مؤمن فاولئک کان سعيهم مشکورا الله دې موږ ته صحیح عقیده دې نصیب کړي وکم اهلکنا څومره ډېر مونږ هلاک کړل من القرون د کلوالونه من بعد نوح من القرون د کلونه من بعد نوح دن وروسته د نوح علیه السلام نه وکفا بربک او کافي دی ستا رب بذنوب عباده په ګناهونو د بندګانو خپلو خبیرا خبردار بصیرا لیدونکی من کان یرید العاجلة څوک چې غواړي چې نو هغه په تادې سره یعنې دنیا تادې کې د دنیا عجلنا له نو موږ بزر ورکړو هغه ته فیها په دې دنیا کې ما نشاء هغه عمره چې کوم موږ وغواړو لمن او د هغې چا دپاره نریدو چې موږ وغواړو ثم جعلنا له بیا به موږ مقرر کړی دی له د هغه دپاره جهنم دوزخ یصلاها چې هغه به داخلیږي په دې کې مضموما چې نو هغه بدحاله مدهوره او ستړی شوی رټلی شوی
ومن اراد الاخره او څوک چې غواړي اخرت وسعى او کوشش کوي لها د هغې دپاره سعیها د دغې مناسب کوشش وهو مؤمن او د مؤمن وي فاولئک کان سعیهم مشکورا پس هم د دې خلکو کوشش نو هغه قبول کړی شوی دی. اللهم